عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لور د چا ده؟ ټول وای د چا ده؟ ماشاء الله د سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. او بی بی د چا ده؟ ټول تیز وای د چا ده؟ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مور د چا ده؟ زمونږ د ټولو مور ده الحمدلله. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. دا حدیث امام مسلم امام بخاری دواړو راوړی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی من یو ځلی ناستو کور کی ناګهانا د قدمونو آواز زما غوږ ته را ورسېدلو. د قدمونو آواز وی زبا نور څه خبره کوما. وی زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې د بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها قدمنا هو بهو د قدمونو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان د قدمونو. وی ز ادری دلما امام الانبیاء صادر کلو کړلو او بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا توئی بچی جانی صادر کے رادن نشا. د دین بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ راغے. وی د دو کونو سردار صادر مبارک کلاو کو. حسن ابن علی توئی بچی دنن راشا صادر کے پٹ کو. لگتے بعد حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک پا دروازہ باندی پا منڈر آگئے. دو کونو سردار صادر کو لاؤ کو اغیم پا کرادن نکو. ما توی اید مومنان موری ڈڑی تشا ویز ڈڑی تلاڑما وی چی میں اکتل دا حسن اینو پلار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماشو. ما قتل چی امام الانبیاء پی صادر را خور کرلو او ما تے او فرمائل چی اید مومنان موری دا زما اہل بیتی دا زما بچی دی دا زما بچی دی. وی زہیران شما سوچ واغستم چی اسی ند دی مقام نمنگ محروم نشو. نماو عرض کوئی دا اللہ حبیبا لکنن چی تا صادر کی زان سر راجم اکڑی دی نو قیمت کی بددوی سحالوی. ما تو اید مومنان مورے دا حصہ اس دا حدیث شارح شرح کرے دا. امخ کے دا حدیث تا الفاظ ترجمہ دا دیخوا تقریر دے دا دا شارح شرح دا غور باندے فرمائی وی اید مومنان مورے ورد قیمت باندے با رب دا کائنات اعلان کئی اید حشر دا میدان خلقو سرو نخکت کئی ٹول با سرو نخکت کی بے بورتا اللہ عرض کی چھ اے زما بندگانو سترگم پٹی کئی خلق بد حشر میدان باندے سترگی پٹی کی آز بہوش اید حشر میدان والاو پولیس رات باندی بی بی فاطمہ تیریگی چھ پاغی دچا نظر اون لگی. اید مومنان موری فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا او یا ذرا پرشتی چار چاپیر حوری روانی وی او یا ذرا حوری بد فاطمین چار چاپیر روانی دا بمینس کی گی رکی و بی بی فاطمہ آغا بی بی فاطمہ وا یو ذلی میشرا او قتل دو رزوا سردار کونین ورطوی اے زما گرانی لوری او گورا مخا مخ میشتا بی بی فاطمی لاندی لیدل
سردار کونین میں ورته په اوږه باندې لاس مبارک کی خودلو ورته وی ګرانی لوري بر وګوره میش درته خیمه لیکن فاطمه ملان دی ګوري اے زما ګرانی لوري ولی بر نه ګوره و اے دا الله حبیبا اولی او دویم او دریم میشتا عام خلق ګوري اسینه چې زما نظر داوی سره یو ځای نشي غیب کې د نظر دومره احتیاط الله اکبر الله اکبر اے دعویدارو د اهل بیتو نن د زنانو د فاطمه الزهرا مناقب ووري سردار کونین مبارک می فرمائی د بی بی فاطمی وعده راغی په 15 د رمضان باندې د کوژدنه وشوه دویم کال هجری د بدر د غزا کالو په کم کال چې بدر غزا مخې ته راغلی وه نږدې کښېنه دلته په دې کال باندې د بی بی فاطمې کوژدنه وشوه او په ذوالحجه کې د حج میاشت چې کوم دی دې کې واده وشو نو تقریبا سکم 2 میاشتې بعد د کوژدنې نه واده وشو د دو کونو سردار مبارک دا ټولو کشره لور وه حضور علیه السلام ته ډېره ګرانه وه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لاړو او علی کرم الله وجهه کور ته تشریف آوری وکړه نو علي صاحب کې دومره حیا وه چې هغه بهر راووتل فورا د کور نه د بهر راغی عجیبه دور دی مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه د الله په قبر انوار را اوورئ اوس د مولیانو د لورګانو د وادم کارډونه چاپ کیږي هغې باندې تصویرونه یې خوشاټارې دې خوا ناستې خوشاټارې دلته ناسته وي د معززو خلقو انګور به تمام خلق ګوري دا د معززو خلقو علامه ده هغه خلق بیا راپاسېږي په هغې خلقو باندې اعتراضونه کوي عجیبه خبره ده علی کرم الله وجهه په منډه راغی عبدالرحمن بن عوف ما کتل چې علي صاحب منډې والي ستړی ستړی کېدلو الله اکبر وی زمونږ کور سره قجوره وه وی علي صاحب هغې ته پټ ودرېده داسې ما ته یا ابا عبدالرحمن اے ابا عبدالرحمن ګوره چې سردار کونین په کومه لار روانېږي ما ورته ویل اے علي اے د جعفر تیار رورا ولی څه چل دی ما ته وی خبرې مه کوه سرداري کونین زمونږ کور ته لاړلو زما پرون واده شوی دی ما ته حیا راځي چې د سرداري کونین سره سترګې میلاو کما دغه د ادب و سترګو کې ننوځي سترګو کې داسې ما نکاح یې تړله والد صاحب مې رحمت الله علیه زمونږ استاد راغی د جومات امامو سیدو نو چې هغه راغی نو بس زه پاسېدلم نو ما ته مې استاد اواز وکړ قاري صاحب به پاسېږه کښېنه دلته زه کښېناستم داسې لاندې مې لیدل بس روغ غوندې ورغلم مال دادا به زما واک ستا دی زه ځم لږ کار مې دی داسې په خدای باور کوي چې بار رالم ما جړل حیا انسان کې چې حیا لاړ هغه نه ایمان لاړو حیا ډېره ضروري چیز دی حیا ډېره ضروري ده علی کرم الله وجهه فرمایي سرداری کونین زمون کور ته راغلی ما ته حیا راځي سرداری کونین د ننه لاړو تشریف آوري وکړه بی بی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها چې کوم پوزکې ورکړی و نبی علیه الصلاة والسلام هغه ځان د هغه مسله کړې وه او بی بی فاطمې پې نیت تړلی و په ناسته باندې لمونځ کولو نفل کول سرداری کونین بې دننه ورغی ورته اے فاطمه مبارک دی شان بی بی فاطمه پاسېدله ورته وی ګرانې لوري
دا خو ستا د آرام پوزه کې او ته ورباندې مانځه ته ولاړئ ورته وی اے بابا جانا آرام په ځمکه باندې م کېږي خو د رب العالمین د ادرېدو دپاره پاک څیز استعمالول پکار دي سردار کونین داغي مبارک تندې ښکل کړلو او سردار کونین لاسونه مبارک میں فاطمه الزهرا په شونډو یې ښودلې دي بی بی فاطمه جاړي سردار کونین ورته وی د زنې نه لاس ورلاندې کو ورته وی اے فاطمه ولی جاړې ورته وی بابا جانا که د جهان نعمتونه ټول میلاو شي هغه مال دومره خوند نه راکوي زما به بیګا او سبا پتا باندې نظر لګېدلو د هغې نه محرومه شومه مور مې مړه وه یتیمه نه ومه مور مې مړه وه یتیمه نه ومه خویندې مې لاړلې بې خویندو نه ومه خو یا رسول الله چې کله ستانه جدا شومه نو اوس یتیمه او یسیره شومه بی بی فاطمه ته وی اے بچی جانی خفه کېږمه ویه په زړه دې څه ارمان دی بس همدغه خبره ده چې بیګا او سبا زیارت نه محرومه یمه د دوه ګونو سردار به سار مونځ وکړو د فاطمه الزهرا کور ته به راغی دروازه به وټکوله یو ځلې فاطمه الزهرا روټۍ پخوله علي کرم الله وجهه ورسره لګیا او خبرې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې دروازه وټکوله علي کرم الله وجهه داسې جدا زیو او تاریخ لیکلی دی چې هغې کې خاورې وي نو زر علي صاحب ور دننه شو چې دننه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې راغی تشریف آوری وکړه او نو بی بی فاطمه الزهرا په لاس کې روټۍ اړوله زنانه چې په طبخي باندې روټۍ اچي نو یې په لاس داسې راواړي یا داسې راواړي نو حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی تراکا دا روټۍ د څه برابره کړم حضور علیه الصلوۃ والسلام ته روټۍ واغستله دا دویمه روټۍ وه چې روټۍ واچوله په طبخي باندې روټۍ نه پخېدله اړوله را اړوله تر دې سردار کونین مبارک به دې اور ته پوکې وکړو لور مبارک ورته په جړا شو اے بابا جانا ټیم ډېر ولګېدو روټۍ پخېږي نه ورته وی بچی ما تم پته نشته ناګهانه جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام راغی ورته وی اے د الله حبیبه کدا روټۍ قیامت پوری په طبخي باندې پرته وي او د جهان ټول لرګي ور لاندې خلاص شي بیا به هم دا روټۍ پخېږي نه بی بی فاطمه په جړا شو یا رسول الله زما دې پر رب ذوالجلال قسم وي چې زه روټۍ باندې لاس کېږدم نو داسې یخه پرته وي لکه لاندې چې ور لاندې د واورې اوبه پرتې وي یخه پرته وي سردار کونین ته نه روټۍ راواغسته بی بی فاطمې ته وی روټۍ پخه که بی فاطمه رضی الله تعالی عنها بل پیړه برابر کړه روټۍ واچوله زر ان چې پخه شوه بی فاطمه ته وفرمایل ای لوري تاله پته ده تا ته پته ده وی نه وی خیاط ساته ته زما د بدن ټوکړی تا باندې به د جهنم اور اس قسم اثر نه کوي او ناګهانه وفرمایل دا دواړه بچیان مبارکان ناستو د بی بی فاطمه الزهرا درې زامنو یو زوی نامه د حسن رضی الله تعالی عنه د بل زوی نامه د حسین د دې دواړو په منځ کې لسنیمې میاشتې فاصله ده لسنیمې میاشتې حسن ابن علی مشر دی لسنیمې میاشت بعد حسین ابن علی پیدا دی د دې نه بعد بل ورور دی د هغه نامه د محسن رضی الله تعالی عنه او لورګانې یوه نامه ده د بی بی فاطمې د یو لور نامه ده زینب بنت علی کومه چې کربلا ته رسېدلې وه
دویمه نامه ده کلثوم بنت علی او دریمه لور د هغې ده رقیه بنت علی رضی الله تعالی. دا د بی بی زینب شپږ اولاد دي. شپږو اولادو کې درې زامن او درې لورګانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایلیو اے عائشہ چې څوک د فاطمه الزهرا سره مینا کوي هغه سره زمینه کوم او چې چا سره زمینه کوم هغه سره الله مینا کوي او چې څوک فاطمه الزهرا سره بغض کوي هغه ما سره بغض کوي او څوک چې ما سره بغض کوي هغه د الله سره